السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شعبان د 29 او د 30 تاریخ متعلق څو مسائل. اسلامی تاریخونه یاد ساتل او محفوظ کول دا په مسلمانانو باندې فرض کفایه ده. د غشن 29 شعبان چې دی د ماخام په وخت کې چې دی د سپوږمۍ کتو اهتمام کول او 29 شعبان باندې که سپوږمۍ ولیدلې شوه نو مخکې ورځ به بیا روژه او که اون لیدلې شوه نو شعبان 10 ورځې به پوره کیږي. 29 شعبان چې دی که سپوږمۍ اون لیدلې شوه نو دغه مخکې ورځې ته یوم شک ویلې کیږي. په دغه ورځ روژه نیول یا نه نیول دې باره کې حکم دا دی که چېرته یو کس دې نیت سره روژه ونیسي که روژه شوه رمضان شو نو زما به دا فرضي روژه شي ګنې نفلي به وي نو داسې روژه نیول چې دی مکروه تحریمی دي، یعنی دا منع دي، حرام ته نږدې دي. د شعبان د 29 او د 30 تاریخ متعلق نور مسائل چې دي که یو کس پیله نهر زیارت یا پیر روژه به نیوه او یو مشک ورځ چې دی دام د پیر یا زیارت ورځ باندې شو نو دغه کس د پاره بیا روژه نیول جایز دي. یا دغه شان که یو کس د هر میاشتې په آخري تاریخونو روژه نیوه او د شعبان په آخري تاریخونو کې د پاره بیا روژه نیول دام صحیح دي. یو مشک چې دی دا د قضا کفاره او د نظر روژه نیول مکروه تنزیهی دي په دغه ورځ، یعنی بهتره نه دي. که چا یو مشک په ورځ باندې نفلی یا د قضا د کفاره یا د نظر روژه ونیوه او په دغه ورځ د رمضان خبر راغو نو دا به د فرضي روژه شمارل کیږي. د دې نه علاوه باقی صورتونو کې به دا یو روژه به دی بیا بعد کې نیسی، قضایی به نیسی. 30 شعبان یعنی د شک چې کومه ورځ ده په دغه مستحب دا دی چې د نیمې ورځې نه مخکې که دته خبر راغو چې رمضان دی نو دی به نیت کوي. د صبح صادق نواله در غروب آفتاب پورې وخت چې 2 حصو کې تقسیم کی نو پیلنې حصې ته نصف النهار شرعي ویل کیږي. دغه شان د سپوږمۍ متعلق سو مسائل دي، یعنی که اسمان صفا وي ورځې نه وي نو د روژې د پاره رمضان کوم سپوږمۍ ده د دې خبر ورکولو والا د پاره ډیر کسان ضروری دي. 2-3 کسانو په کتو باندې به دا حکم په دې باندې نه لاګو کیږي. 29 شعبان کې چې د اسمان صفانی ورځې وي نو د روژې د میاشتې د کتو د پاره د یو دیندار سړی یا د ښځې گواهی کافی ده. خو د اختر د سپوږمۍ کتو د پاره د نصاب پوره کېدل ضروری دي. نصاب نه مراد هغه دیندار سړی یا 2 ښځې دي. نصاب کې د سړی گواهی هم ضروری ده، ځکه چې د سړی د گواهی نه بغیر که ښځې گواهی وکړي هغه ډېر وي نو د هغې گواهی به د اختر د سپوږمۍ متعلق نه قبلیږي او د روژې د سپوږمۍ متعلق که یو ښځه وي یا یو سړی وي او هغه دیندار او هغه گواهی ورکړي چې ما سپوږمۍ ولیده نو دا به قبوله کیږي. دغه شان که یو سړی چې دی یوازې چې دی د رمضان المبارک سپوږمۍ ولیده او د څه عذر د وجې هغه د هغه گواهی قبوله نه شوه نو دې کس دپاره بیا حکم دا دی چې را روانه ورځ به دی روژه نیسي. که روژې ونه نیوه یا یې وینې و ماتې که نو د باندې بیا قضا ضروري ده او د ماتولو په صورت کې په د باندې کفاره نشته. خو شوبه د دې وجې نه ده بیا د روژې چې کله 10 پوره شي او سپوږمۍ د اختر ونه لیدلی شي نو دی به یو 10مه روژه هم نیسي، ځکه چې د مسلمانانو د موافقت په وجه به دی یو 10مه روژه بیا نیسي. دغه شان که یو کس یوازې د اختر سپوږمۍ ولیده نو هغې ځان له یوازې اختر نشي مناولی بلکې د دپاره روژه نیول ضروري ده د مسلمانانو د موافقت د وجې نه. دغه شان که یو کس چې دی 29 شعبان په پاکستان کې و او دلته د روژې کومه سپوږمۍ وه هغه ونه لیدلی شوه او را روانه ورځ هغه سعودي عرب ته لاړو او هلته د روژې اعلان شوی و نو که دې د نیمې ورځې نه مخکې هلته رسېدلي او څه خوړلي نی نو د دپاره نیت ضروری دی. دی به نیت وکړي نو دغه روژه به د فرضي روژه شي.
او کدنا د نیمه ورځې نه پس لاړو او رسیدو او یا خوراک وغیره کړی و نو دې روژه نشي نیوی. نو د مسلمانانو د موافقت د وجې نه به دې در ماښامه پورې د روژهدارو په شان وي څه به خوري څکي نه. دغه شان که یو کس یعنی پیله نه که د نفلي روژه یا د قضا یا د نظر روژه نیولې وه نو دغه روژه به د فرض ته بدله شي او د قضا کفارې یا د نظر روژه به دې باد کې ونیسي. دغه شان که یو کس په پاکستان کې روژه ونیوله او دغه شان د روژې په آخره کې سعودي عرب ته لاړو، هلته د مسلمانانو سره به دې بیا اختر کوي که هلته اختر و. که ده په پاکستان کې 28 روژې نیولې وي او هلته د یو کم 13 شوه نو یو روژه به دې بیا باد کې نیسي، ځکه چې قمري مهینه کومه د اسلامي مهینه ده دا د 29 وي یا د 30 وي، د 28 دا نه وي. او که 29 روژې نیولي نو د قضا روژې بیا د دپاره ضرورت نشته. دغه شان که یو کس پیله روژه چې دی سعودي عرب کې ونیوه او دغه شان سحر نه سفر یې وکړو پاکستان ته رسېدو او دلته د روژې اعلان نه و شوی نو د دپاره د دغه روژې پوره کول ضروري دي او لازمه دي. دې نه علاوه د سپوږمۍ کتو دپاره چې کوم اسباب استعمالیږي فلکیاتي آلات نو دا جایزه دي. نو البته د دې په دغه باندې فیصله کول صحیح نه دي، بلکې د سپوږمۍ د کتو دپاره شرعي طریقه کار چې کوم دی هغه هم پکار دی. دغه شان په عوامو کې ډېره دا غلط خبرې مشهور دي. بعض خلک چې سپوږمۍ وویني نو بیا په دې باندې تبصرې کوي چې دا خو غټه ده، دا د دویمې ورځې ده، حالانکې هم د پیلې ورځې وي. نو داسې ویل چې دی منع دي او دا په یو روایت کې راغلی دي چې د قیامت په علاماتو کې دا دي چې د پیلنې شپې کومه سپوږمۍ چې وي دا به غټه وي. دغه شان د سپوږمۍ د کتو دپاره د هغې طرف ته اشاره کول دا مکروه دي، مکروه تنزیهي دي، بهتره نه ده، ځکه چې زمانه جاهلیت کې به م خلکو داسې کول. دې نه علاوه چې دی د سپوږمۍ د کتو نه پس آتشبازي کول یا ډزې فایرنګ وغیره کول دام ناجایزه دي او د ګناه کار دی. دغه نه علاوه که سپوږمۍ ولیدلی شي او د هغې خبره مشهوره شي خو حقیقت کې خبره نی نو د دې اعتبار به نه کیږي. بعض خلک دا دعا کوي چې د روژې میاشت د 29 دي شي، یعنی چې یو روژه کمه شي اختر زر راشي، نو دغه کول چې دی دا د بدبختۍ علامت دی. دغه شان د رمضان چې کومه میاشت ده دا د 29 شي نو بعض خلک خفه شي چې زمونږ ثواب کم شو، کاش دا د 10 شوی. نو داسې هم کول د کم علمي علامت دی، ځکه چې مونږ هر حکم به چې هر دغی آبه د الله حکم مونږ منو چې هر څنګه. بعضې عوامو کې دا خبره مشهوره شوې ده چې څوک د روژې د ټولو نه مخکې خبر بل مسلمان لور کی نو دی د جهنم نه آزاد شي. نو دا روایت د نبی علیہ السلام نه ثابت نه دی، لہذا د دې د شیر کولو نه او د دې روایت د ویلو نه ځان وساتئ. دغه شان د سپوږمۍ کتو نه بعد د مسنون دعا چې کومه ده هغې اهتمام پکار دی. په هغې کې یو دعا دا ده چې اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربي وربك الله. دا زمونږ ډومبی سبق و. انشاءالله د دویمې ورځې چې کوم سبق وي هغه به مونږ بیا وایو. جزاک الله خیر و احسن الجزا والسلام.